الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د الحاد وضاحت شوی مختصر غونډه کې د الحاد تعریف بیان شوی او د الحاد په اقسامو کې بیا د مطلق الحاد وضاحت شوی چې مطلق الحاد څه ته وایي. د الحاد ډېر اقسام دي، نو هغې کې یو مطلق الحاد وضاحت شوی. نن چې زموږ د کوم درس عنوان دی نو هغه دی کوم دی مولوي صاحبانو؟ د صفحه نمبر 59 باندې دویم قسم چې دی د لا ادرت تعریف به موږ کوو. مطلق الحاد نه زموږ څه مراد د هغې وضاحت شوی دی. د مطلق الحاد نه مراد هغه خلک دي کوم چې په قطعي انداز او یقین سره د هغه څیزونو نه انکار کوي کوم چې مابعد طبیعت امور دي. لکه یوازې د الله نه هغوی انکار نه کوي، هغوی د جنت نه انکار کوي، جهنم نه انکار کوي، د آخرت نه کوي، د سوال او د جواب د ټولو خبرو نه هغوی څه کوي؟ انکار کوي. نو دې ته مطلق الحاد ویلو. دویم وضاحت دا شوی چې دوی څه کوي؟ د خپل د دعوې طرف ته څه کوي؟ خلک را بلی، د خپل عقیده او نظریې طرف ته خلک را بلی او دوی سره مناظرې کوي. د دې مقابل کې چې څونه مذاهب د هغوی په باطله معنی ګڼي او دوی نعوذ بالله اسلامي احکاماتو پسې او د الله جل جلاله ذات په باره کې دوی ټوکې او مسخرې کوي. دوی دا وایي کله چې روس خپله کوم سیاره او کوم جهاز چې کوم سپوږمۍ ته ولېږلو نو هغوی چې واپس راغله نو بیا یې ویلې وایي موږ خو نه په سپوږمۍ کې چېرته الله ولیدلو او نم چېرته عرش ولیدلو او نم چېرته فرشتې ولیدلې او نم جنت ولیدلو او نم جهنم. مفتی شفیع رحمت الله علیه معرف القرآن کې دې وضاحت کړی دی. هغه موږ خدا دا ونده کړی چې په سپوږمۍ کې یا خو سیاره ده، سپوږمۍ هم یوه سیاره ده نه، د کائنات نه بره الله رب العزت په اسمانونو کې د عرش د پاسه جنت موجود دی. او عقلي جواب موږ سره دا دی چې سجین جهنم چېرته دی؟ دا خو لاندې دی. موږ دا یو تنقیم لرو، یو اعتراض هم یو سوال هم لرو په دې دهریانو باندې او په دې ټولو فلاسفو او په دې ټولو ساینسدانانو. موږ وایو تاسو بر په فضا کې ولې ایجادات کوئ، لاندې ولې نه ځئ؟ لاندې ایجادات دوی په دې نه کوي چې د ټولو نه غټه کنده په روس کې کنلیسته وي 12 کیلومتره لاندې تلي. څو 12 کیلومتره لاندې چې دوی لاړه نو لاندې بیا اور نو د دوی به چې کوم اوزار ته به ویلې کېدو او اوازونه به راتلل. هغه وخت کې دوی سره چې کومې آلې وي هغې په ذریعه باندې دوی به هغه د چغو اوازونه به د انسانانو راتلل. نو هغه نه وروسته هغه یې بنده کړله. هغه نه وروسته تاسو کوم ساینسدان اورېدلی چې د ځمکې لاندې دا کړی وي پر مثال ایجادات یې کړي وي په دې چې لاندې سجین دی. که چېرته دوی لاندې ایجادات وکړي نو بیا خلک مسلمانېږي ورسره، د مسلمانانو عقیده دې ثابتېږي. نو زمونږ خو دا عقیده او نظریه ده چې جنت هم موجود دی، جهنم هم موجود دی. نو مطلق الحاد والا چې دي دوی د خپلې دې عقیدې طرف ته څه کوي؟ خلک هم رابلي او دوی سره مناظرې هم کوي. دویم قسم چې پکې کوم د الحاد قسم دی نو هغه ملحد د لادرت والا دي. نو دا اصطلاح چې وانو TH حسکلی په نوم باندې کس تېر شوی دی په 1894 کې د لادرت والا اصطلاح ایجاد کړی. حالانکه دا اصطلاح د قبل مسیح نه راونده پروټاغورس په نوم باندې یو فلسفي تېر شوی دی. د هغه دا نظریه وه چې لا ادري و سوفسطایه یې ورته ویلو. تاسو به ویلي وي د منطق په اصطلاحګانو کې به تاسو ته دا خبرې مخکې تېر شوي وي. په جدید دغه کې د لا ادرت والا او دا اصطلاح دې سړي دا TH حسکلی په نوم باندې دې سړي دا ایجاد کړې ده. مولوي صاحب دې نه عبارت وي او نو مخکې به خبره کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ایجاد کولو مقصد دی هغه کسان چې د مذهب په باره کې دوی څه فیصله نه کوي چې الله تعالی شته دی او که نه، دوی وایي دا د مذهب او د حریت جنګ دی. دوی نه انکار کوي او نه انکار کوي او نه اقرار کوي. دوی نه انکار کوي نه اقرار کوي. بھئی دا د مذهب او دغه جنګ دی، د فلسفو جنګ دی. بس موږ پکې څه شی یو طرف ته ول حواله لادری آزاد دایره المعارف په قدیم فلسفه کې هم د لادری نظریه موجود ده. هغوی به د اشیاء د وجود په باره کې په شک کې چې هغې ته یې سوفسطایه وي چې د هغې درې ډلې دي. او جدید لادریت فلسفه د خالق د وجود په باره کې په شک کې نه انکار کوي نه اقرار کوي نه انکار کوي. هغوی چې وګوره قدیم او جدید کې څه فرق شو مولوي صاحب؟ هغې د اشیاء په باره کې بیا څه کوو؟ شک کولو چې یاره دا څیزونه په خارج کې موجود دي که نه دي موجود. باقی دا پروټاغورس په خپله باندې ماده پرست و. هغې ویلې اصل انسان دی، بس د نه خوا نور څه نشته دی.
او دا د وحدت الوجود هم قایلو او د اشیاء په باره کې دا غوي دغه به عقیده وا دا عقیده و چې وروره دا شیزونه یار شته او که نشته ماته پته نشته دا خپل ځان کې شکو چې دا زه یم او کریم دا تصور دا بعضې ور فلاسفو تېر شوي هم دي هغه مې دا زما دا جسم د هر څه کائنات دا یو تصور دی دا حقیقت نه دی حقیقت کې بله یو دنیا موجود ده بس دا خو ما تاسو ته ویلې که نه یو انسان چې مطالعه کوي بس بیا پکې روانې ګډې وډې لیکي بس دې پسې بیا خلک روان نه د غټ فلسفي دي جوړ شي سوپستیه درې ډلې دي عنادیه عندیه لادریه اول عنادیه چې دا د اشیاء د ثبوت نه علی الاطلاق څه کوي دوی ملزمانو انکار کوي او داسې وایي څه چې موږ په سترګو باندې وینو یا محسوسوو دا ټول اوهام او خیالات دي اوهام یار دا خیالات دي بس دا نشته په نفس الامر کې د هیڅ یو څیز ثبوت او وجود نشته او عنادیه د عنادیه په دې وجه ویلی شي چې دوی د حق نه انکار کوي ځکه چې دا پکې لګېدلی دی وینم دا زما مخې ته کتاب پروت دی دا ټپایي باندې تاسو کتابونه ایښي دي دا څنګه حقیقت نه دی حقیقت څه ته وایي ځکه چې د عناد معنی په ناحقه جګړه کول دي یا په دې وجه دوی ته عنادیه ویلی شي چې عناد د عند طریق نه ماخوذ دی معنی دا لارې نه لرې کېدل او دوی هم لار پرېښودلې ده نو ځکه ورته عنادیه ویلی شي دویم عندیه دوی د اشیاء په باره کې په نفس الامر کې د ثبوت نه انکار نه کوي دوی د اعتقادي ثبوت قایل دي او داسې وایي چې تمام اشیاء زمونږ د خیالاتو د اعتقاد تابع دي عندیه دا کنه دوی وایي چې هر څه په زمونږ د عقل تابع دي یو شی موږ عرض وکړو دا به عرض وي که یو شي ته موږ جوهر وي او دا به جوهر وي که یو شي ته ویو چې بهی دا ثابت دی به ثابت وي چې یو شي ته ویو نه دی ثابت حالانکې دا هم غلطه خبره ده یو شي به ثابت دی او ته بیا نه منې صلی الله علیه وسلم په غونډۍ به ناست نو بیا به څه کوي مونږ چې کوم څیز څنګه ګڼو هغه شان به وي تر دې پورې که موږ د کوم څیز په باره کې د جوهر کېدو عقیده وساتو نو هغه به جوهر وي او که د عرض کېدو عقیده وساتو نو هغه به عرض وي او که د قدیم کېدو عقیده وساتو نو هغه به قدیم وي او که د حدیث کېدو عقیده وساتو نو هغه به حدیث وي دریم لادریه دا فرقه د اشیاء د ثبوت او عدم ثبوت کې د علم او یقین نه انکار نه کوي او په دواړو کې د شک اظهار کوي نه که ته دې سوال وکړي چې وکړي چې آیا اشیاء ثابت دي نو دوی وایي لادري څه وایي ما ته علم نشته او که ته ورنه سوال وکړي آیا اشیاء ثابت نه دي نو بیا هم لادري وایي معلومات نشته او د خپل شک اظهار به کوي بلکې د دوی په خپل شک کېدو کې هم شک دی د دوی په خپل ځان کې هم شک یاو که ته دوی نه تپوس وکړي چې آیا تاسو د اشیاء د ثبوت علم نشته دی نو لادري وایي مطلب دا چې ما ته د دې خبرې علم هم نشته دی چې زه نه پوهېږم دوی د لادریه په دې وجه ویلی شي چې دوی لادري ته منسوب دي او دوی داسې فرقه ده چې په هیڅ څیز د پوهېدو اعتراف نه کوي وضاحت ملحدین هغه د لادریت واله دي د ملحدونو لادریت نه مراد هغه ملحدین دي کوم چې د الله تعالی او د مذهب په باره کې تذبذب شکار شوي دي یعنی په شک کې دي دوی وایي نه موږ د یقین سره د خدای جل جلاله اقرار کولی شو او نه یقین سره د خدای جل جلاله انکار کولی شو دا کنه دوی نه اقرار کوي نه انکار کوي اقرار خو انکار هم نشي کولی اقرار هم نشي کولی دوی په مین کې داسې دي دوی یو د ساينسدانانو د دې دهریانو د کتابونو مطالعه کوي دوی ورته وایي چې دا قانون د فطرت دی او بس دا خود بخوده کېږي دا خود بخوده کېږي او بس دا بیا چې کله دوی سوچ کې په دې کائنات کې توازن موجود دی په کائنات کې یو نظام روان دی پر مثال تاسو سوچ وکړئ په دې میوجاتو کې مختلف قسمه پروټینونه دي دا ما چې دا کتاب شروع کړی ما پرون د یو انګريز هغه وایي چې راکه تاسو دا خود بخوده کېږي یو جوهر یو اټم یو ماده دا د 15 دغه عناصرونو جوړیږي او دا بهن مې عناصرو کې دا 15 عناصر هم په دنیا کې خواره واره پراته دي دا څنګه خود بخوده کېږي دا 15 عناصر دي په یو ځای راجمع شي او دنه ته یو مفید رد عمل ثابت دا د سره عقل منیم نه نو کله چې به دوی کوي دی کنو به داخله په شک بس دی ویره بس الله شته او کنه شته موږ له پته نشته نو دغه وخت دوی څه کوي بیا دا انکار کولی شي او نو اقرار کولی شي دا دیونه چې تپوس وکړي چې خدای شته دی دی جواب کې وایي چې موږ ته معلومات نشته چې خدای شته دی او که نشته دی دا ملحدین عمومي طور باندې غیر جانبداري مظاهره کوي دوی وایي دا د مذهب او الحاد جنگ دی موږ د دین لرې والي اختیارو د دوی نشاني او نښه دا ده چې دوی خو د الحاد دعوت نه ورکوي لیکن د مذهب په باره کې شکی خبرې کوي چې د الحاد دعوت انور ګوره مطلق الحاد والا څه کوي آی مناظره کې درسه یو ګراغه مطلق الحاد والا دی چې کم د ساينس په اصول باندې خبر وي یو خدا زما استاد کوسید او زما استاد معاشري دا نفسیاتي ملحدین دي د فیشن د لپاره په اسلام اعتراضات کې څه کوي لکه موږ چې بعضي مرګر ته وو کنه یو د ګوګل مولیان دي پر مثال زیاده اهل حدیث کم دي پر مثال یو د اهل حدیث ار سره او مناظر اسلام دي ها
د شیخ عامل کتابونه ګوري او مناظرې کوي نه په اصول باندې خبر نه تعریف موضوع عرض نه وي خبر او راځي څه کوي اعتراضات کوي نو دوی چې دي دا زمونږ په معاشره کې چې دي ګوره دغه ملحدین نه دي کم چې هغه علمي ملحدین وي دا څه دي نفسیاتي ملحدین وي او لا درې والاو کې څه ده دوی خو تا ته چیلنج نه درکوي خو د مذهب په باره کې شکي خبرې کوي او دا داسې پکار دی او دا داسې پکار دی دوی خو بیا د دغه نه متاثر دي د فیمینزم او د ازادۍ او د مساوات او د لیبرلیزم د دغه نه خو متاثر دي دوی نو بیا څه کوي وګوره اسلام کې ازادي نشته اسلام کې مساوات نشته اسلام د ترقۍ خلاف دی بیا به دا خبرې شکي خبرې به بیرته کوي چې د دې سوال دا جواب صحیح نه دی او هغه صرف د جواب ورکوي دا خو صحیح نه دی عوامو په ذهن کې شک اچوي ویډیو او اول په خپله به شکي اخته شي او عقل پسې روان شي او بیا د نورو خلکو ذهنونه خرابول شروع کړي دریم نمبر دیزم والا چې ورته وایي دوی نیم ملحدین دي چې دي دوی اقرار کوي چې دا کائنات خو الله رب العزت پیدا کړی خو په خپله چلیږي او دا نظریه د ډېرو خلکو ده اوسني فلاسفو کې خپله چې دوی مطالعه کوي خپله ده سټیفن هاکینګ دا اوس وفات شوی دی دنه الله رب العزت هر څه اخیستی دا د ده په مخ سره یې والټ فټ کړی وه دا به ناسو د ده وایي د ګویایي د ده ژبې خبرې نه شو کوی لاسونه باندې فلج او د ده ویډیوګانې وګورئ د ده د مخ سره داسې واله فټ کړی و ده به ذهن ته سره هغه به هلته لیکل کېدل بیا به دوی پړاولو د ګوره د خپل ځان ته سوچ نه کوو وفي انفسکم افلا تبصرون ځان ته خو دې ګوره انسانه په دې دومره مخلوقاتو کې داسې ښایسته شکل جوړ کړی نو ده هم دغه شکي خبرې کولې ده هم بعضې ځي کې انکار بعضې کې وایي یار دا خود به خوده کېدی نه شي دا په خپله باندې وایي پیلتے ہوئے دا پرونی عبارت دلته زویم وایي پیلتے ہوئے کائنات وایي خالق کو از خارج از امکان نہیں قرار دیتی دا دومره کولو پیدا شوی دنیا دا دومره پراخه دنیا وای دا بغیر د خالق نشي پیدا کولی نو دا هم په شک بعضې ځي کې وایي چې ورو دا د مخکې د عبارتونو ورو دا د فلسفې د خدای تصور د ګاډ تصور د خدای تصور وای دا څه شی وای دا فلسفه چې و مذهب پیش کړی او یا ختم شو نو دغه خلک دي اوسني اکثریت دغه د ډیزم والا دي د ډیزم والا دي وضاحت ډیزم نه مراد نه ملحدین دي د دوی عقیده دا او اقرار کوي چې دا ټول کائنات الله تعالی پیدا کړی دی لیکن دوی خدای جل جلاله خالق منل نه وروسته معطل مني دوی وای بس الله رب العزت دنیا پیدا کړه کنه دا پیدا کړه بس دا فطرت وي پیدا کړه قوانین د فطرت الله پیدا کړه قوانین د فطرت او بیگ بینګ یو کو بس هغه وروسته دا فطرت سره خپل چلیږي دا الله بس کار پکې نه نعوذ بالله من ذلک دوی وایي خدای جل جلاله دا کائنات پیدا کړل او پرې خودلو دوی وایي دا کائنات په خپله چلیږي که چاته مرګ راځي د هغه اسبابو د پیدا کېدو د وجې نه ورته راځي یا بیماري راځي دغه خپل اسباب دي والټیر وایي دا والټیر چې دا خپله باندې یو فلسفي تېر شوی دی خدای جل جلاله دنیا پیدا کړې ده د داسې مثال دی لکه د ګړۍ ساعت چې د ګړۍ ساعت چې ګړۍ ساعت جوړه کړي دا وایي که نه لکه ګړۍ ساعت څه دی دا زما په لاس یا ګړۍ ده تاسو چې استعمالوئ ټیمپیس شو او دا خو چا جوړه کړې ده که نه مولوي صاحب دا ټیمپیس خو دا اوس په خپله چلېږي او که نه چلېږي دا وایي اوس اګړي ساس ته ضرورت نه لري د دا نظریه پیش کړې ده د کائنات په باره کې والټیر څه وایي چې دا ټیمپیس دی دا ګړۍ ده دا خو ګړي ساس جوړه کړې ده خو اوس دا په خپله چلېږي نو د دې دا فطرت قانون په خپله دی حالانکې ته سوچ وکړه مولوي صاحبانو د دې عبارت مطلب هم دا دی موږ پکې دا وضاحت کړی دا ګړۍ واپس ګړۍ ساس ته محتاجه ده که نه ده محتاجه دکې چې سیل ختم شي دکې به سیل اچې که به ناچې دکې چې پر مثال خرابوالی راځي نو دا به ما ته ټیکولی شي مولوي صاحب به ټیکولی شي دا به څوک دا به ګړۍ ساس چک کوي دا نظریه ګور دوی دا یو تصور پیش کړي حالانکې دا تصور د غلط دی چې ګړۍ ساس خو ګړۍ جوړه کړه خو دا ګړۍ د ګړۍ ساس نه نشي مستثنا کېدلی هغه نه نشي دا کېدلی پر مثال خارج کېدلی ولې دا به بیا هم ګړۍ ساس ته ځي یا به هلته نه دا کنټرول کوي د هغه په ذریعه سره د ریموټ په ذریعه سره کنیکټ به وي ورسره که نه نو هله به دا صحیح کار کوي دغه شان ده که خو دنیا الله پیدا کړې ده خو الله رب العزت ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا الله رب العزت د ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي لیکن د څه دي د کنټرول هم ساتلی دي دا عبارت شو داسې مثال لکه د ګړۍ ساعت چې ګړۍ ساز جوړه کړي او بیا هغه په خپله باندې چلیږي چې د هغه ګړۍ یعنې ساعت سره د جوړونکي هېڅ تعلق نه وي د دې نه وروسته ډیوډ هوم وایي چې الله تعالی نعوذ بالله بېجانه دی او بېکاره دی دا ډیوډ هوم چې دی دا خپله هم فلسفي دی دا د هیمونیزم فلسفي بنیاد هم دی او دا وایي چې یاره نعوذ بالله داسې الفاظ دی استعمال موږ خو ګړۍ ولیده چې څنګه جوړېږي لیکن موږ دنیا هم نه ده لیدلې نو دوی مطلب دا جواب ورته وحید الدین خان صاحب ورکړی دی رحمه الله اوس وفات شوی دی
هغه ورته مذهب او جدید چیلنج کې دا وضاحت ورته کړی چې بھائی ټیک شو دا ورته دا جواب کړی دا بل جواب ما کړی دی دا کوم جواب وکړو چې یار ټیک د غړې خو لیدلې د خدای دنیا موږ نه دی لیدلې چې خدای جوړ کړی ما ورته دا خبره چې دا ما ویلې موږ زما په خیال لیکلي به یا بنوي لیکلي چې غړې د خپل غړي ساز نه نشي دا کېدلې پر مثال داغه ولخې نه نشي وتلې داغه د تصرف نه نشي ځکه دا غړې محتاج را چاته غړي ساز ته خامخا به دا غړي ساز ته واپس دا کله نه کله وروړي او د مذهب عقیده ده چې هر څه الله تعالی چلوي او ټول نظام د الله تعالی په لاس کې دوی د دې عقیدې خلاف چلیږي دوی وايي خدای جل جلاله معطل له هیڅ هم نه کوي نعوذ بالله من ذلک نقل کفر نه باشه دوی دا الفاظ مخ ته راځي دوی وايي دا هر څه د یو فطري قانون سره چلیږي چې د چا په کنټرول کې هم نه دي دا فطري قانون هم د خالق په کنټرول کې نه دی دا هم ملحدین دي چې کله دی الله تعالی خالق تسلیم خالق تسلیم کو بولې سے با او بیا یې معطل دا خود نه منلو بشان شو دا منل د نه منلو بشان دي او د عموما ها خلق دي چې دا کم خلق دي دا ګورګ خاو ساينس دومره یاد کړي او مطالعه کړي چې دی ساينس قوانین د دې په ذهن کې کیږي او بیا په هر شي د ساينس تجربه کوي شبانو دوی خو د ساينس څلور اصول دي یو پکې تجربه ده دوی بار په شوش تجربه کې کله چې دوی د ذهن کې د تجربې خبرې کینی نو بس بیا په هر شي تجربه کوي ورکه تجربه کې را له خو منیو کوي نیمون نو اوس تاسو زمونږ د مذهب خبره خدا غیر مادي خبرې دي ماورا عقل خبرې دي ها موږ دنیا کې ولې نشو محسوسولې موږ په دې نشو محسوسولې چې د امتحان په حال کې څوک د سوالاتونو خبر وي نه وي خبر کچرته موږ جنت ولیدل او جهنم ولیدل بیا بس کېږي ولا وقفوا على آیات مبارک ده کنه او بل آیات کله چې جهنميان د جهنم په غاړه باندې ودروي څه سبب کوي دوی به چې ربنا سمعنا وابصرنا ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم کله چې دا جهنم بیا به چې ربنا ابصرنا وسمعنا یا الله غږ په خپل سترګو مولید له کوګون مورد نو دلته څه شي یو دلته موږ په امتحان کې مولید زبانه امتحان کې د سره سوالات نه خود راکېږي پوښوي کنه نو دوی هر خبره د ساينس د تجرباتونو پر مثال بیا ثابتوي نو مذهب پر مثال غیر مادي سي د ساينس په تجرباتونو ثابت دي بیا دوی دا مشکل شي چې د ساينس د قوانینو نه اوچت هم سوچته دي چې د هر څه چلوي ساينس خو د علم یو شاخ دی د دې په وجه انکار کول جهالت دی ډیزم اکثر ساينس دخل اختیار کوي دوی ته د خپل ساينس تجربه په بنیاد انکار کوي چې الله تعالی خو دنیا پیدا کړه او اوس دا بخپل چلیږي فطري تور باندې څلورم تعریف ملحد علمی دوی د علوم او عقلیه په ذریعه د مذهب نه انکار کوي ملشبانو دا ډېر کم خلک دي دا پوهیږي کنه پوهیږي سبق باندې پوهیږي ملشبانو دا ملحد علمی چې دي دا ډېر کم دي په دنیا کې پوښولې دوی په عقلی علوم باندې دوی دسترس حاصل وي خو هغه ډېر کم دي هغه د نش برابر دي هغه د روزګار نه د خپل ساينس د فلسفې نه چې پر مثال د خپل ساينس د ایجاداتو نه چاغوي به پاسي یو مناظره وکړي د خدای نه انکار وکړي خو هغه بس د دوی نه بار تجربه کوي بار هغه خپل فارموله هغه فارموله نه دوی دا تصور نشي کولای چې دینه برم هم سشتا خو یو خبره ده چرته دا په یورپ کې د اسلام نظام وکنه نو دا درته به چاغوي به یو نه تحرین شوی دا غوي چې کوم خپل مذهب وکنه هغه چې عیسایت او خود ساخته مذهب د هغوی فطري پر مثال کم دا مذهب چې کنه هغه په فطرت نو پاتې شوی ځان نه پکې نکل کړي ځان نه پکې خبر راوستي نو هغوی به چې کله د ساينس مشاهدات ته کتل او کله به پر مثال د خپل کتابونو د انجیل ته کتل نو هغه کې به تضاد کچرته الته اسلام نو دوی باندې تحریر لکه زر ته وګڼه دا د نور لسمه صدې پورې دا نظریه وا اول دوه نظریه پیش کېدل مشهور د بطلیموس نظریه وا چې کائنات مرکز مکه ده دا نظریه ور سره دغه په حق لاله د عیسایانو دغه نظریه وا د فیثاغورس نظریه وا حالکه د بطلیموس نه مخکې د ارسطو دغه نظریه وا چې کائنات مرکز مکه ده دا غوښ په حق لاله دغه د کتاب مطابق وا کله چې دا په دغه فیثاغورس هغه وخت قبل بسیط دا نظریه پیش کړو چې ورو کائنات مرکز مر دی او د ازمکه غیر چا پیر سره سیارو ګرځي دا نه خو خوله دا نظریه د وای که خوخه کني خوخه د عقیدې سره تعلق نه ساتي خو د دوی د کتاب سره دا مطابق دوه نظریه زمنګ د قران سره مطابق دي یو هم د قران نه خلاف نشته دي عدل ان شاء الله په دې بدل به مکمل ورس پیډ لمګه چې دا دوه نظریه په دې باندې ان شاء الله خپل بیا او دا خبره صرف مختصر وضاحت کوم بیا چې راتل فرانسیس بیکن او د ګلیول په نوم باندې دا کوم ساينسدانانو چې کله مشاهده وکړي چې د کائنات دغه چې د مرکز چې د انور دی
زمونږ دا ګیر چاپېره سیاري ګرځي خو ته ورسره دا نظریه هم پیش کړې وه دا مې لا بله زه وضاحت کړی چې دا انور چې دی دا خپله ساکت دی ساکن دی بس دا حالانکه دا نظریه اوس په 1929 کې چې کړه ایډن هیبل د خپل دوربین په ذریعه باندې مشاهده وکړله هغې ویل دا کائنات ورځ په ورځ خورېږي څه کېږي ورځ په ورځ نو دا انور چې دی دا هم ګرځي د دې وضاحت ګوره اول د انجیل یو نظریه وه عیسایان ورسره ومنله بیا د انجیل مخالفت راغی نو دوی د مذهب نه واړېدل اسلام هغه وخت وضاحت کړی چې والشمس تجري لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم وضاحت هغه وخت نه موجود و چې نور هم ګوره په خپل رفتار روان دي نو زه درته وایم چې که چېرته په یورپ کې اسلام وي نو دوی به نه وي دهریان شوي ولې خو ساخته مذهب وي د هغه په وجه باندې دا دهریت طرف ته لاړه او اوس تاسو وکتل دا یو تپوس به درته زه وکړم په دنیا کې څونه خلک دغه دي مولوي صاحبانو دهریان دي دنیا کې څومره دهریان دي اوس موږ به لوز ویلي وو جانې تپوس وکړم هغه نه ولکه څونه مولوي صاحبانو ابل اوس موږ ویلي وو درسه څونه خلک چپ شي لکه چا ته چې دي غلي کېنه وکړولا مولوي صاحب بارا مولوي صاحب څلوېښت کروړه نه ستاسو خبره هم په خپل ځای صحیح ده 40 کروړه دا صرف په چین کې دي یو اربه دا 2 سوالات صحیح راغله چې یو اربه دا ګوره لیکلي دي کتاب راواړوئ 2 ورځې مخکې وګورئ یو ارب نه یو ارب دی مولوي صاحب کتاب ذهن دغه شوی وګورئ راواړوئ څومره صفحه ده راواړه ورته ویې ورته نمبر 56 ویې ورته عبارت په دنیا کې د الهاد پیروکاران ته ملحد دهري مادیت پرست یا وای د ماهرین سماجیات مطابق یو ارب انسانان موجودین دي خو لکه موږ چې ماته څه ویل که نه دا یو ارب دا دهریان دي پر مثال دوی څه شوي دي یعنی د دغه نه اړېدلي دي مطلب مې دا دی چې دوی د خپل مذهب کامل نه و که د دوی کامل مذهب و دوی به نه دهریان کېدلي بس شاباشي بدل پاکستان کې د دې اعداد و شمار نه دي راوستي که نه چې دا راوالي دلته خلک اریږي که چا ویل چې د تحریم خلک نه پرېږدي دوی دومره خلک دومره په شک کې دي مولوي صاحبان تاسو زه کوم په چا باندې کفر فتوا به نه لګوئ که تاسو نه څوک تپوس هم ته په تصور هغه وکړي او هغه په شک کې وي نو تاسو به د هغه اصلاح کوئ تاسو دا پیریډ ولې ویوئ تاسو دا موضوع زده کړئ چې ته د هغه کښېنئ چې ګوره باقلیات ورسره خبر وکړي دا ټول کائنات ستا دپاره یو کتاب دی فتوا به د کفر نه لګې که دې پې ولګوله وایي زمانه مخکې نه ما نه منلو نو اوس د سره اتیا پیرې خو یې راباندې ولګو نو په پاکستان کې که هر څومره ډېرې خدا نشي راوتلی بار ولې دلته وروره د اسلام نظام دی د مسلمانانو معاشره ده دلته څوک دا تصور هم نشي کولی چې زه به زما خدای ته به څوک نعوذ بالله داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه به معاشره کې بد ګڼلی کېږي یا زما قرآن ته ده یا زما اسلام ته یا نبي علیه السلام په شان کې نو دلته چې دهریان دي نو پټ دي لیکن په یورپ کې په هغه ځایونو کې خو ستا خپله مرضي ده سیکولر دی که نه سیکولر نظام ده نو سیکولر نظام خو موږ وضاحت وکړو چې د مذهب ځان له جدا دی فصل الدین یعنې دولت د مذهب ځان له کار دی او د حکومت ځان له کار دی په مذهب ستا انفرادي ژوند کې دی ګوره سیکولر دا نظریه تاسو وپېژندلې اوس که پرې موږ خبره هم کوو نو تاسو به پته لږه لږه ذهن ته به راځي چې د هغوی نظریه ده سیکولر نظریه ده چې بھائی زما مذهبي زما خپل خوښه ده زما انفرادي ژوند دی که زه پرې عمل کوم که پرې نه کوم مولوي صاحبانو نو په دنیا کې څومره دي دا یو ارب خلک ولې تحریر شوي دي د خود ساخته مذهب د وجې نه چې هلته د جدید ساینس مشاهدات د دې د مذهب خلاف وو لیکن زمونږ د مذهب د اسلام الحمدلله دوی یوه خبره نن ساینسدانان د اسلام په هر یو د نبی علیه السلام په هر سنت باندې او په هر یو د قرآن کریم په یو آیات باندې دوی تحقیق کوي او دوی مسلمانان کېږي الحمدلله پرون ما یو بیان واورېد یو شیخ صاحب وایي کوئی که څوک وایي چې زه اخري طور مسلمان یم دا سړی کافر دی ما وایي بس شیخ صاحب صحیح خبره ده خو دا خبره ده اوس موږ دا فلسفه ویو زه خپله زما اوس دا عقل هم وایي چې زه مسلمان یم تاسو پسې وخرج دا فلسفې وی پر مثال او تا عقل هم بیا دا مني چې بهی موږ خو په غیب ایمان راوړی دی موږ په غیب باندې ایمان راوړی دی لیدلي خو هم نه دي خو دا زمونږ عقل زمونږ اسلام هم ګوره د عقل خو خلاف نه دی د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کتاب به تاسو کتلی پړاو کړی به مې احکام اسلام عقل کې نظر میں مولوی صاحب کتلی هم دی نم دی کتلی ډېر بهترین کتاب دی دقه عقلي جوابات یې کړي زمونږ یو مسله هم د عقل نه خلاف نه ده
ها مولوي صاحب مخکې ځه صبر د دوی اعتراضات خاص فلسفو او علمي نظریاتو باندې وي چې د هغې اعتراضاتو جوابات ماهرینو ته اسان دي ځکه دوی اکثر دوکه ورکوي په خپلو اعتراضاتو کې ماورای عقل بدرته خلافي عقل ثابتوي دوی کې هم دغه مرض وي دوی وګوره د اسلام لکه دا چې روسیانو وویل چې بھائی موږ سپوږمۍ ته وخوځو نه پکې الله او نه پکې روره عرش نه پکې جنت او نه پکې جهنم نو دوکه شوه که نه نو موږ کله دا ویل چې په سپوږمۍ کې جنت موجود دی نه موږ وایو چې د کائنات نه باره د اسمان نه بره پر مثال عرش هم موجود دی او جنت هم موجود دی او چا لیدلی دی دا پرون مفتي هم دا خبره وکړه وایي یو کس دا وایي چې مړه جنت او جهنم هسې ګپ شپ دی ما ورته ویل ګپ شپ نه دی که نه نبي علیه السلام په خپلو سترګو لیدلی دی باید تا ته چې ورشتونی سړی راشي باید دوی د ټولې دنیا کافرو ته د ټولې دنیا مستشرقینو ته چیلنج دی د نبي علیه السلام ژوند مبارک کې دوی یو داسې خبره ثابت کړي چې د کله پر مثال د دروغ نسبت شوی وي نسبت هم ورته نه شوی نبي علیه السلام خپل ځان پیش کوو لبستم فیکم عمره ما هو په تاسو کې څومره عمر تېر کړو آیا زه تاسو ټولو څه ویلې چې ته خو صادق یې او ته امین نو چې کافر د دشمن درته صادق او امین وایي نو چې دا ماته وایي چې ما جنت لیدلی زه به انکار وکړم څنګه د تاریخ سکندر اعظم راغلی دی په دې علاقو تېر شوی دی چا لیدلی دی یو تاریخ والا لیکلي وي نو د تاریخ په خبره سکندر اعظم ثابتېږي د الله د محبوب په خبرو باندې جنت نه ثابتېږي ولې نه ثابتېږي یو رښتونی سړی دا خبر درکړي چې بای دا کار شوی دی ته به منې ځکه دا ګوره د ثبوت په میدان کې ګوره څه شی دي د دلیل د ثبوت په میدان کې ډېر څیزونه چلیږي یو دلیل بیا څه ته وایي دلیل یا د بل په رښتونی خبر سره راځي یا په حواسو سره راځي پولیس باندې داسې ده که نه ده یا په عقل سره راځي نو دا خو د دلیل حدث سره دا تجربې سره وجدان سره تجربې دا ټولو سره څه کېږي یو شي ثابت دی دی شي پولیس صاحبانو یوازې دا نه چې ما ته وښیوه لکه دوی دوکه ورکوي چې موږ ونه لیدلو پنځم تعریف ملحد نفسیاتي دیو څه د اسلام په باره کې معلومات لري او څه د ساینس په باره کې معلومات لري دیو د مذهب په باره کې په شک کې شي پولیس صاحبانو دوی دغه چې دي دا نفسیاتي بس کوم دا نفسیاتي ملحدین چې دي دوی دغه کوي دوی څه کوي دوی د مذهب په باره کې پوره معلومات نه لري او دوی د ساینس بعضې دا کوي بعضې دغه ته ګوري تجربو ته ګوري بعضې دې کې وروسته وضاحت را روان دی مولوي صاحبانو دوی بعضې وخت د خپلو حوادثو د وجې نه دهریان کېږي لکه د شیخ صاحب شیخ ادریس صاحب خبره ما بیان په خپله اورېدو و یو مولا ما سره کېناستو او دهري شوی تاسو به دغه بیان واورئ ما سره په خپله باندې په ذات خود د دارالعلوم کراچي د 5مې درجې طالب ما سره یو مولوي صاحب ما ته راولېږو د سره لږ دغه وکړه دهري شوی د 5مې درجې ستا طالب دهري کېږي بعضې وخت د حوادثو د دنیا د وجې هم کېږي ګوره د دنیا د پیسو په لالچ کې سړی دهري شي بعضې وخت کې د معاشرې نه پر مثال ظلم زیاتی ورسره وشي بعضې وخت کې دا څه وي په خپله د مذهب په باره کې خپله مطالعه نه لري د خپل مذهب نه نه خبر د خپل عقیدې نه خبر او دا د نورو کتابونو مطالعه کوي نو اټومیټکلی ته چې یار ته د آینسټاین او د نیوټن د سټیفن هاکینګ او د دې فلاسفو کتابونو مطالعه کوي او تا سره د اسلام په باره کې معلومات دی ته به خامخا شک کې پرېوځي اوس دا یو دهري دی اوس دهري شوی دی مخکې یهودي یوال نوح حراري په نوم باندې بند بشر په نوم باندې د کتاب لیکلی دی اوس یې اردو ترجمه شوی دی نو ته کې د خپل به دا فلسفه لیکلی دی چې موږ د بنمانس اولاد یو بیا د لیکلی دی بنمانس شادو ته وایي موږ د دا اولاد یو بیا د لیکلی دی د دې یو دغه لوري و پر مثال هغه نه یو زمونږ نیا پیدا شو یو پکې دغه د لور پاتې شو یو وخت ولاړی او دی خو اوس دا خبره کړې ده دلیلو سره نشته دی حالانکه موږ اشرف المخلوقات موږ د هوا بچي یو تاسو د دې بچي هستئ تاسو به دا ولې قید کړی د خپل مورم په ترورم په دا کې قید کړی د چلیاګر کې داسې څه کنه دا بیا ته او کنه بیا د انسانیت درجه دې ته ولې نه ورکې د شادوګانو ته ورته چې ته دا زما تر زامن دي شادوګان زمونږ د تر زامن دي دوی دا دوی نظریه ده زمونږ نه ده موږ د آدم بچي موږ ته لقد خلقنا الانسان موږ د انسانان یو احسن تقویم کې ولقد کرمنا بني آدم داسې نور آیاتونه الحمدلله به دې موجود دي چې موږ زمونږ تخلیق جدا شوی دی د دې نه الله رب العزت په خپل لاس باندې آدم علیه السلام جوړ کړی دی دا زمونږ خصوصیت دي د نورو حیواناتو په شان موږ نه یو خو دوی ته موږ وایو تاسو د خپل تر زامن به ولې دا ظلم نه دی چې خپل تر زامن دوی په دا کې چډیاګر کې بند کړي دي دا ظلم نه دی چې دوی ته د انسانیت درجه اوسه پورې نه ورکوي بیا دوی ته موږ وایو که نه دوی ته موږ دا وایو چې اوسه پورې یار موږ له یو بنمانس یو ساینسدان دا ثابته نه کړه چې زما په مخ کې د دې بنمانس د دې شادونه انسان جوړ شو
بای دا دونه کروڑونه کاله بس یو تصور پیش کرو 800 اربه کاله مخکې دا کار شوی دی او 50,000 اربه کاله دا کار شوی دی او 80,000 کاله بس ساينسدان وي الکه ساينسدان دی خپل ځان نه خبر نه ستا په خېټه کې جراثیم پراتی ته خبرې ستا په خوله کې وایرس دی ته خبرې ته د خپل جسم نه خبرې ته د خپل د جسم د مقصد نه ځان خبر کا ستا د په جسم کې دا شل ګوتې دي لس د خپل لس د لاسونو دا فنگر پرنټ دی باندې تحقیق وکړه چې دا څنګه خود به خود کېدی شي د خپل شکل ته دی وګوره د خپل جبهه ته دی وګوره د خپل دماغ ته دی وګوره دوی په خپل باندې دا وجیات دا څنګه دی من خو د بلمانس نه پیدا شو ورسېبانو دوی دا یوال حراره دا وای د من ډیر خلک د بس روان دي دا نظریه خو حق د ارتقا والا ارتقا د څه وشو چې اول موږ شادوګانو به انسانان جوړ شو ته دوی دا نظریه ده موږ ورته وایو موږ ورته دوی وای چې دا انسان څنګه د عقل دومره تیز شو او دوی څنګه دا خبره شروع کړو دوی څنګه وای دا موږ تم پته نشته خو موږ ورته دا خو موږ ته پته راغو تاسو موږ سره نه منئ موږ د وضاحت کړل دي نو دا درسو چې دا اکثر دا دهریان چې دي دا خبره په دې کې رااله د ارتقا والا مرشبانو په دې به تاسو پوهیږئ یا به نه پوهیږئ خو یخ کې نه څه ناڅه به پوه شي مرشبانو د ارتقا نظریه دا دهریان په دې مني که د ارتقا نظریه نه مني او د تخلیق نظریه مني دوه نظریې دي یا به ته به چې پیدا شوی دی یا ارتقا شوی ده که د تخلیق نظریه مني بیا به خدای مني نو دوی د مجبورۍ نه دا ارتقا مني په دې ارتقا باندې د دوی خپله 10,000 نه زیات ساینسدانانو اعتراض کړی چې دا نظریه ده چې انسان اول شادو د تر زامنې وروسته د انسانان جوړ شو هغه دا عقل نه بعد خبرې دي دوی وایي که نه مماثلت یې نږدې دی 98% دا دروغ دي بل د مماثلت جوابات علماء کرام ورکړي دي داغي خالق هم الله دی د انسان خالق هم الله دی او د شادو خالق هم الله دی بل د انسان چې ډیر مماثلت دی دا د ټماټر سره دی نو بیا انسان په کار چې وي دا د ټماټر د ترزوی دی مماثلت ته ګوري کنه نو صحیح خبره ده یا لکه دا فلسفه تاسو د غړي وړي وي ولې د وحی نه محروم دي مولوی صاحبانو دوی په عقل فیصله کوي دا شکر دی چې منګه عقل پسې ټماټر سره د دې دا ساينسدانانو بیان کړی دي چې د کې څومره خصوصیات دي په انسان کې څومره خصوصیات دي نو دا ډیر نږدې دي قریب دی بلته مماثلت دي ته وي په دې خصوصیاتو ته ګوري تاکي چې کوم خصوصیات دي دا قشان خصوصیات و ټماټر کې ټماټر خو نو دي کې یو د کېږي نه هغه وګوره ګوره دا مخکې دا نظریه وکنه ورسېبانو دغه متوجه شي مخکې دا نظریه و چې دا نباتات حالانکه هغه وخت کې الله رب العزت وضاحت کړو چې وخلق آیات مبارک دی منګه دا جوړه پیدا کړی دي دا چې نور بل آیت مبارک دی چې نو وتلو الله وایي ما دا هر څه جوړه پیدا کړی دي اوس نن ساينسدانان هم ثابت دي چې په نباتاتو کې په دې کې هم یو سوي یو نر یو ماده وي نر او ماده موجود وي هغه وګوره ساينس وضاحت الله وضاحت کړی ساينس نن ثابت دی په دې کې حیات هم باقاعده موجود دی دوی وایي دا بعضې دا ذاکر ناک صاحب هم د دې جواب ورکړی د دې غوښې په باره کې خوړل وایي ګوره انسانان غوښه خوري هغه ورته ویل دا سبزي هم هغه بیا ژوندی ده ولې غوښه خوري ژوندی حیوان حلال کې ورته دا وخوري دا ظلم دی نو ورته ویل دا نباتات چې خوري خو دا هم ظلم دی هغه هم ژوندی دی که نه نو بس بیا هغه انګریز خاموش شي او که نه ټماټر هم ژوندی دی دا ټول ژوندي دي لکه بس دې پورې به د الحاد درسونه ولې ضروري دي ان شاء الله دې ځای به ان شاء الله سبا د خیره سبق وایو واخر دعوانا